تغمانوی چې منکر حدیث ته خو الحمدلله منکر حدیث نه زه ډېر حدیث منم زما بیانونه به تاوري عوام دوکه کوامه زه ډېر حدیث منم زه صرف هغه روایات نه منم چې د قرآن خلاف دي او د پیغمبر د شان خلاف دویمه خبره صحابه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې عاشقان دي چې بالکل پیمانه دنیا کې نشته چې زه یې صاف کړم چې کم کار پیغمبر نه دی کړی عمر به څنګه کوي په دې فلسفه پوه یم نه دا هور تور یو څو منټه باطل به ډېر شور وکړي د قرآن به بول بالا کیږي انشاءالله عوام به په دې خبره پوهیږي چې قرآن موږ د کتابونو نه لاندې کولی نشو قرآن موږ د بخاری او د مسلم او د ابو داود او د ترمذی او د هزارهاو کتابونو نه قربان خو قرآن ته لاندې کولی عوام به پوهیږي نن نی سبا به پوهیږي دا رڼا به راځي دا تیارې به ختمیږي تا چې کمی تیاری جوړی کړی دي چې مولا قاعده جوړه کړې ده او په قرآن دې خجولې ده او د قرآن آیت په بدل کړي الله به شی نفل را لګي تب وایي چې دا فرض دی او دا نفل دی او دا سنت دی او دا واجب دی او دا الله تعالی چې څنګه را لګلې دی هغه سی به لا تبدیل لکلمات الله د الله دین څوک نشي بدلوي کال دوا درې به تیاروي سل کاله به وي 200 کاله به وي 1400 کاله به وي په یهودو باندې 5-6 سال کېږي چې تیاره کې روان دي خو یوه ورځ به راځي چې مسلمانان به د دوی نه پوستکي دله وباسي او دا به ایمان راوړي یا به د دې ملک نه او دنیا نه ورکېږي دا موږ ته قرآن ویلي تبه د خپلو کتابونو د خپلو خلو کې داسې خبرې ضرور کوي چې د یهودو تعریف به پکې په چل چل کوي ستا به کوشش دا وي چې بیت المقدس او مسجد اقصی به زما د بیت الله شریف نه اوچتول غواړي خوږې خوږې طریقې سره به خلکو له داسې دعوت ورکوي چیرې جي بیت المقدس خو ډېر اعلی او ډېر ټیک دی خو زما بیت الله پسې رسېدلی ملا صاحب ډېرې خوارۍ به وکړي دا رڼا به راځي الله فرمایي وجعلنا آیة النهار مبصرة وګرځولې دا منګه نښه د ورځې رڼا والا څه دپاره الله تعالی خو ستا د هرې خبرې خیال ساتي هغه په تا باندې 500 200 منځونه 1400 منځونه در باندې نه کېږي دي فرض هغه ویلي تبتغوا فضلا من ربکم دې دپاره چې تاسو طلب کې رب د خپل رب فضل روزی تلاش کې تجارت وکې مزدوری وکې دیاړي وکې زمینداره وکې لتبتغوا فضلا من ربکم ورځ مو دې دپاره درلېږلې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه عبادتونه کوي چې کوم ورته الله را لېږلي الله ورته وی نبی دا به خامخا کوي دې ته فرض وی نبی دا نفل دی دا به ستا امت دپاره ورټیم وي پیغمبر علیه الصلاة والسلام د الله تعالی د حکم نه بغیر منځونه خلقو ته نه ورکوي نه یې ښایي پیغمبر د الله بنده دی ډېر نیک بنده دی بدګماني پې مه کوه مولانا صاحب هغه د ځان نه دین نه جوړوي هغه د الله دین بندگانو ته راوړی دی او الله دوه څیزونه مقرر کړي دي فرض او نفل اختیاري او غیر اختیاري نفلونه کوه چې څومره کوي ثواب دی ښه شی دی خو الله چې فرض کړي نه دي الله ولا نوم نه دی ورکړی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله خلاف نه کوي عوامو په دې خبرو په دې نقطو ځان پوهې کوي نن زمانه کې مولا ما او تا په دې غولوي چې نه دا کار خو الله را لګي خدا رسول الله ویلې دی وای په دې خبره امی ما او تا را پورته کوي غصه کوي دی او ولې دا رسول
تبا ورته دا وایي چې رسول الله نه قربان شم، سر ته قربان، مور و پلار می ته قربان، جهان ته قربان. خو مولانا صاحب یو سیکنډ دپاره راته دا ووایه چې پیغمبر د الله د حکم نه ذره برابر خلاف کوي، نو دی به درته چې نه ورته چې بس بیا غلی کېږه، بیا غلی کېږه چې زما رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د حکم نه ذره خلاف نه کوي، نو بیا چې څه قرآن راوړي دي پیغمبر به دغه موږ ته ښایي. پیغمبر به بیا انشاءالله په دې فریضه د رسالت کې وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کتا داسې ونک بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبرات څه چې ما در لګلی دي دا ورسوه. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ کدا سې دې ونکړه فما بلغت رسالت، تا بیا زما نبوت نه دی رسولی رسالت. او زمونږ ایمان دی چې انبیاو کې خیانت الحمدلله نشته، زمونږ انبیا پاک دي. نو چې کله پیغمبر د الله خلاف نه کوي نو بیا به دا سره مولوي صاحب منی که غصه کېږي، که ما ته پرویزې وایي او که کافر وایي، خیر دی ځان سره پې سوچ وکړه، خو زامیانو ته وایي چې بیا به امی سړي دا سوچ وکړي چې محمد رسول الله د الله ذره خلاف نه کوي، نو بیا چې قرآن کې څه الله را لېږلي دي داغه به پیغمبر موږ ته ویلي وي، دې نه اضافي اخوا دېخوا زما نبي نزي. او بیا په بلې خبرې دی امیان امی پوی کم، ستا دې په خدای قسمي په ډېرو سنجیده او ډېرو سړو مزغو سره ورته سوچ وکړه. بیا تاله یو بل اشکال خلک را وړاندې کوي، درته وایي چې دا یو درته دا وایي چې دا خو الله تعالی را لېږلی دی قرآن، او دا پلانې پلانې پیغمبر په منګه لازم کړي. نو د دې جواب خو مې درته وښودو چې پیغمبر د الله نه بغیر ذره حرکت کوي نه کوي، نو چې نه کوي دا څنګه پیغمبر د قرآن نه زیاتی شی راوړی دی. دویمه خبره درته دا کوي چې دا کار خو رسول کړی دی، خو دا بیا خلفای راشدینو او عمر فاروق کړی دی که نه جي، هغه بیا داسې کړي دي. وایي که نه وایي؟ همي سړي خیر دی سوچ پې وکړه. زه کیدی شي ټیک نه وم، زه کیدی شي کافر وم ستا د ملا په خوله، خو د ملا چې تا راپسې راپاڅوي او شر جوړوي په دې ملک کې، همي سړي یو خبره خو ذهن کې کېنوه، ورته چې مولانا صاحب دا خو ما ومنله چې دا کار پیغمبر کړی دی ته وایي، او دا نور چې دی دا بیا خلفای راشدینو او عمر فاروق کړی دی. ٹھیک شوه؟ ورته چې دا راته ووایه چې صحابي د پیغمبر د اشارې نه خلاف کولی شي؟ هلکه امیانو رښتیا ووایه، په ایمان یې ووایه. صحابي به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نافرمانی وکړي، مخکې به تیر شي، زیاتی به وکړي. مثال په طور دی وایي چې ګوړه چې څومره چې حلوا کې اچوي خوږېږي، رسول الله چې څومره ګوړه اچولې ده که شات هم ترې جوړېږي، صحابي به د هغې نه زیاته ګوړه واچوي. مولانا صاحب خیر دی غصه کېږه، ما خپلو کتابونو کې لږ غور وکړه. 3 صحابه راغلو، ته خو ما نه وایي چې دی منکر حدیث دی، خو زه الحمدلله منکر حدیث نه یم. زه ډېر احادیث منم، زما بیانونه به تا اورې، عوام دوکه کوه ما. زه ډېر احادیث منم، زه صرف هغه روایات نه منم چې د قرآن خلاف دي او د پیغمبر د شان خلاف دي. زما استاد دواړو محدثینو لیکلي دي، تا ته به نه معلوم. اصول د حدیث کې وګوره چې کم روایت و حدیث د قرآن خلاف وي هغه نشي منلی، او د عقل خلاف وي هغه هم نشي منلی. مولانا صاحب لږ محدثین پڑھاو، زه خو خیر محدثین داسې ډېر نه منم چې داسې ډېر اوچته باندې ومنم، خو مولایان یې منم، خیرخواهان یې منم. ته خو ډېر زیات منې، ته لږ اصول پڑھاو.